طوفانونه راځي، کله سوکړې راځي، کله ګلې راځي، کله سیلې راځي، کله عذاب راځي، کله قحط راځي، کله ګرانی راځي. دا ولې راځي؟ دا نه چې ته یو سړي ته نسبت کوي چې دا د فلان کی د وجې نه راځي. نه نه، الله فرمایي مونږ ته نسبت کوي، مونږ ته خطاب کوي بما کسبت اید الناس، دا خو ستاسو د عملونو په وجه راځي. حدیث کی راځي، کنز المال کی یو روایت ده، اول چې الله دا عالم پیدا کړ ډېره زمانه پورې پدې کې داسې ونه نه وه چې پای کې ازغی و، ازغي والا ونه نه وه، چاہے د سړی لاسکین و که ګل دی که بل سړی لاول ازغي باندې لاس زخمی شي کړ، دا نه و پکې په عالم. لیکن کله چې خلقو کې دا عقیده راغله چې اتخذ الله ولدا، حدیث کی راځي دا شاکت الشجر، هر کله چې دا عقیده راغله چې الله ځان لا نازولې نیولې دی، اولادي نیولې دی، الله ولې اختیارات سپارلې دي، ایله خدای تو ورکړي دی، هغه ذمہوار او کارساز مددگار ګرځولې دي. دا عقیده چې پیدا شو نو په ونو کې ازغي پیدا شول، کیکر کې بلوس کې نورو کې د میوو په ونو کې په ګلونو کې ازغي پیدا شو. سمانا عالم فساد طرف روان شو، خرابی طرف روان شو. ولی روان شو؟ د شرک د وجې چې عالم کې شرک پیدا شو. داسې کله چې نور معصیتونه راتلل او راځي نو په عالم باندې د تباہ آثار راځي. اللہ ذکر فرمائیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. و تاسو گوریں کله په سمندر کی دریابونو کی چپی راځي، کله جازونه الټه کیږي، کشته لانچونه الټه کیږي، خبر راشي دومره جازونه الټه شول، دومره خلک غرق شول. کله اوبر اوچتی شي نو سیلاب ته جوړ شي، پلان کې ملک دومره خلک د اوبو د لاندې شول. دا یو رای کنه دارنګې پرې وچه کې کله فسادي، طوفانونه راځي، کله سوکړې راځي، کله ګلې راځي، کله سیلې راځي، کله عذاب راځي، کله قحط راځي، کله ګرانی راځي. دا ولې راځي؟ دا نه چې ته یو سړي ته نسبت کوي چې دا د فلان کی د وجې نه راځي. نه نه، الله فرمایي مونږ ته نسبت کوي، مونږ ته خطاب کوي بما کسبت اید الناس، دا خو ستاسو د عملونو په وجه راځي. دا زموږ د عمل نتیجه ده چې عالم کې داسې حالات پیدا شي. نو کومګه غواړو چې په عالم کې امن راشي، په دنیا کې قحط ختم شي، ګرانی دې ختم شي، فساد دې ختم شي، نو ځان کې د انقلاب پیدا کړو، خزان کې ملک انقلاب پیدا کړو چې ورګه کرسي بدل دا سیاست بدل دا ټول اسې د دنیا منډه